السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله تبارك وتعالى جل جلاله د انسان په بدن کې ټول اعضاء او اندامونه ډیر قیمتي جوړ کړي دي، خو د ټولو اعضاء او د اندامونو نه زیات قیمتي بیا د انسان زړه دی. په زړه باندې جسمانی او روحانی صحت دارو مدار دی. که زړه بیمار شي نو د انسان بدن هم بیکار شي، مرګ ته نږدې شي یا مړ شي. او زړه چې بیکاری خرابي دی کې فساد وي نو روحانی اعتبار سره اخلاقی اعتبار سره هم انسان خراب شي، هغه کې بګاړ او فساد پیدا شي. او د انسان د زندګۍ د سکون او د اطمینان تعلق هم د زړه سکون سره دی. چې زړه د چا مطمئن دی، پر سکون دی، دغه زندگی پر سکون ده او چین او آرام سره ژوند تیری. او چې زړه کې سکون نه نو ظاهري نقشې کا ډېرې ښایسته او ډېر مادي اسباب هغه جمع کړي، هغه ته سکون او چین نشي ملاوي دي. الله جل جلاله قرآن مجید کې درې سیزونه د سکون او د اطمینان لپاره ذکر فرمایلی دي چې په دریو سیزونو کې سکون دی. سورة النحل 14 سپاره کې الله تعالی ارشاد فرمای: جعل لكم من بيوتكم سكنا. الله تعالی تاسو د پاره ستاسو کورونه د سکون د آرام ذریعہ ګرځولې دي. انسان کا د سفر نه راشي ستړی وي، بې آرامه وي، پریشان وي، کور کې ورته سکون ملو شي. دویم سیز سورة الروم کی فرمائی: ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. د الله تعالی د قدرت د نخونه یو نخو نشانی دام ده چې هغه ستاسو د جنس نه تاسو د پاره بیبیانی پیدا کړی دي، لتسکنوا الیها، د پاره د دې چې تاسو هغه سره سکون او آرام حاصل کړئ. دویم سیز د سکون هغه بیبیانی دي، د خاوندانو خزي. انسان چې کور ته راشي خپل خزي بچو سره یا نه واده کړی دی، مور او پلار رونو خويندو سره یو ځای شي، سکون ورته ملاوي.
خو حقیقت کې د دوو سیزونو کې ال سکون راځي چې هغه سره ایمان وي، تقوا وي، ایمانی صفات وي، د الله تعالی ذکر وي او الله جل شانه سره تعلق وي. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تفسیر عثمانی کی یوزے کی فرمائی کہ میاں بیوی نیک ہوں اور دونوں ایک ہوں تو دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. کہ ښځه او خاوند دواړه نیکان وي او دواړه یو وي، یعنی د دواړو زړه یو بل سره ملوي، اتفاقی، اتحادی، محبتی، نو دنیا هم جنت ته، دغه کور د لپاره جنت ته. الله به ورته دې کې سکون ورکوي، کاغه کچا کولی، کاغه جومپړی وي. ځکه چې په مکاناتو او په اسبابو باندې سکون او عزت موقوف نه دی. الله تعالی بازارونو کې د دنیا مادي اسبابو کې سکون او چین نه دی ښه. کني دنیا کې به یو کافرم پریشان نو، حالانکه هغه مسلمانانو نه ډیر پریشان دي، مالدارم ډیر دي. او دنیا کې به یو مالدارم بیچین نو، حالانکه ډیر مالدار بیچین دي، پریشان دي، خودکشیاں نه کوي. نو خپل بیبي او خزه، کور او بچی، دې کې به هله سکون راځي چې دې سره دینداری او زیشي، د الله تعلق وي، د الله تعالی ذکر دغه کور کې کیږي. دغه دو سیزونو کې د جمله خبریه په تور باندې او د خپل انعام او د استحسان په تور باندې الله تعالی فرمایل چې دې کې سکون دی. خو چې کله د الله د ذکر خبره رااله، 14 سپاره سورة الرعد کی فرمائی الا بذکر الله تطمئن القلوب. تنبیه، خبردارې ده، خبردار شي، متنبه شي، بیدار شي چې د الله په ذکر کې اطمینان او سکون دی. د الله ذکر چې وي که هیڅ هم نی، بیتاج بادشاہ به سکون سره به دې ژوند تیری. د الله ذکر ته نه وته که هر څه دي جمع کړي نو سکون به نه ملاوي، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. د الله تعالی ذکر سره تسلی تړلې ده. الله زمون خالق ته، مالک او رازق ته. الله مونږه پیدا کړی یو، زمونږ یو ویخته هغه پیدا کړی دی، یو اندام، او د هر څه باره کې الله پاک پوهیږي. هغه یو فطری دین اسلام مونږ ته را نصیب کړی دی چې د انسان صحیح فطرت او پیدایشي جبلت او د هدایت د قبلولو استعداد چې هغې ته فطرت ویل کېږي، فطرة الله التي فطر الناس عليها. په دغه استعداد او په فطرت باندې ټول انسانان الله پیدا کوي. بیا ماحول بګړو کې خرابي کی، خو هغه کې د قبول حق استعداد شته. هغه تخم پکې الله عالم ارواح کې اخی دی. الته دنیا نو خواهشات نو د گمراهۍ اسباب نو ابلیس او شیطانی لشکرونه نو ټول ویل نن چې کوم کافرانو دهریان دي هغه مو ویلي قالو بلا ته زمونږ رب مونږ په ته ایمان وروړو. دلته بیا کافر شو. نو د دې فطرت تقاضی مذهب اسلام پوره کوي. د دې انسان په بدن کې څنګه تراش خراش پکار دی، څنګه د اعضاء او اندامونه هغه به استعمالیږي. سترګې به څنګه استعمالي، جبه، غوږونه، مازغه، زړه، لاس او خپه. د دې د استعمالیدو طریقې الله پاک او احکام قرآن کې نازل کړي دي. او نبی علیہ السلام د قرآن عملی تفسیرو، د هغې زندگی د قرآن عملی یو شکل دی
چې قرآن ته ګورئ په قرآن عمل کول غواړي نو د نبی علیہ السلام زندګۍ ته وګورئ. قرآن چې څه ویل پیغمبر علیہ السلام په عمل کړی دی. نبی علیہ السلام چې کوم عمل کړی دی قرآن د هغې تایید او تصدیق کړی دی. نو الله پاک مونږ ته احکام را کړی دي. د سر ویښته به څنګه کلکې او کټکې د دې باره کې حکم شته دی. بخاری شریف مشکات شریف کی راځي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن القزع. دا قزع نه معنی کړی دی. صحابه ورزو کو چې یا رسول الله قزع سمانه ده. د نبی علیہ السلام عربي بیا د عام عربونو هم ډیره فصیحه او جوهره. نبی علیہ السلام فرمایل چې د سر بعضی ویښته واړه کړی شي لاندې او بره دا پیچکی د تندي سره اوږده پرېښی شي یا په کپره باندې ویښته اوږده پرېښی شي. څه ویښته واړی او څه ویښته غټي. لکه نن سبا دا کټوره کټ دی او انګریزي کټ دی او فلانا کټ. د نبی علیہ السلام ویښته مبارک به همیشه یو رنګ یو. حج او عمره کې به چې سر کل کو نو ټول سر به کل کولو حلق او نور به ویښته مبارک برابر په سر باندې وو لوی لوی به اکثر ساتل. نو دې کې مونږه پابند یو. نوکونه به کټ کې دا غیم ترتیب دی. خلاص نه به شروع کې په خلاص باندې به ختمه. شهادت ګوتی نه به شروع کې بیا غسلاس بیا خلاص پدې ګوته باندې کټه ګوته باندې به ختمه. دا سکه لباس چې کپیزار چې د هر سیس طریقې مونږ ته د جسمانی او بشري تقاضو د پوره کولو طریقې الله پاک د نبی علیہ السلام په ذریعہ مونږ ته ښودلې دي چې ستاسو فائدہ او ستاسو د فطرت تقاضا او ستاسو جسمانی او روحانی تربیت او نشونما په دې کې ده چې د نبی علیہ السلام د سنت مطابق ته هر کار وکړي. نزله الله پیدا کړی دی زمونږ په سینه کې په بدن کې. څنګه چې په مخ د ځمکې د عالم کبیر کې د غټ عالم کې بیت الله شریف د کائناتو زړه دی. د انسانیت د بقا او د دنیا د بقا یو ذریعہ الله جوړ کړی ده. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. د انسانیت د بقا او د قیام ذریعہ الله پاک بیت الله ګرځولې. پاغي د الله تجلیات نازلېږي انوار او برکات نازلېږي. دا غي په برکت د دنیا باقی ده او دا غي شاخونه مساجد او مدارس دي مراکز دینیه دي دینی شعبی دي. د دې په برکت دنیا قائمه ده. کله الله قرآن دنیا کې پاتې نشو بیت الله پاتې نشو مدارس او مساجد ختم شو دنیا به الله ختمه کی. د الله نوم دې سره وابسته دی. نو د الله نوم چني او د الله د نوم سره تړلې شوی شعائر دین د دین غټي غټي نخي هغه چې ختم شي نو دنیا نه به روح اوزي. دا د دنیا او د کائناتو روح ده د عبادت روح ده د الله نوم. دې سره دنیا قائمه ده. دې سره الله جل شانو دا کائنات قائم ساتلې دي. اسمانونه په خپل ځای ولاړ دي زمکه په خپل ځای دي غرونه په ځای دي. ټول کائنات کې به زلزلہ راشي هر څه به درهم برم شي چې د الله نوم د دې کائنات نه اوزي. او یو کس په مخ د زمکه د الله نوم اخیستون کې دي. د الله نوم کې دومره طاقت ده دومره برکت ده دومره نور ده. نو هغه بیت الله شریف د ټول کائنات زړه ده قلب ده. پاغي تجلیات الهیه نزول کیږي. او وړوکې کائنات زموږ د بدن عالم اصغر دي ته ویل شي هغه ته عالم اکبر ویل شي د دنیا ته. د عالم اصغر کې الله د تجلیات یو مرکز پیدا کړی چې هغه د انسان زړه دی قلب. په دې باندې چې کله دا زړه صفاشي د الله غیر د دین اوزي دا بوتان چې څومره د دنیا د خواهشاتو دي دا دین اوزي او دا صفا ستر شي.
د الله د نوم په ضربونو سره د ذکر الله په کثرت سره دا صفا کی نو بیا الله تجلیات دې ته راځي. دا یو آینه ده، په دې کې بیا د الله تجلی راځي. لکه څنګه چې ته آینه نور ته ونیسي نو نور خو ډیر غټ دی، د هغې رڼا ډیره تیزه ده، هغه څوک یو ځای کې محدود کولی شي، خو چې آینه ورته ونیسي نو هغه آینه کې د هغې عکس راشي، د هغې رڼا پکې راشي، او هغه آینې ته بیا بله آینه مخامخ که هغې کې به هم رڼا راشي، هغې ته بله مخامخ که هغې کې به هم د نور عکس او هغه رڼا تا ته ښکاري. آینې ورسره لګاو رڼا به راځي. د اولیاء الله قلوب هغه ډایرکټ د الله د عرش نه تجلیات اخلي. ان لربکم نفحات فتعرضوا لها. حدیث شریف کې راځي ستاسو د رب د ذات نه د عرش الهی نه د خوشبویانو د تجلیاتو جھونکی او لهرونه دا راځي. تاسو هغې ته خپل زړه متوجه کړئ، استعداد پکې پیدا کړئ، لا اله سره ارست نو باسي الا الله پکې راولئ چې تاسو ته هم حصه ملو شي. د اولیاء الله سینې مبارکې ته چې زمونږ زړه مخامخ شي نو لکه آینې ته دې چې آینه برابره کړه، د نور عکس او رڼا هغې ته منتقل شو، هغې ته بله آینه برابره ده، داسې انداز کې آینې لګي نو بیا هلته هم عکس راځي. لکه د شیشو یو کمرې او هغې کې یو مرغه یا مارغه الوزي پرنده، نو د هغې عکس به هر طرف ته ښکاري. چھت کې که شیشه ده که په دې دیوال ده پاغه ده په دې ده هر طرف ته به د هغې عکس راځي. نو د تجلیات الهیه دا عکس هم زړه ته راځي او دا زړه ډیر اهم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کې فرمای الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار شي چې زړه د الله په ذکر سره مطمئن کیږي، اطمینان ورته راځي. دا دنیا چې منډې وای نن څوک بهر ملکونو ته ځي، یورپ ته تللی دي، خلیجي ممالک، عرب ممالکو ته یو ځای بل ځای، او د ملک خلق په منډه دي. ټیک دا رزق حلال تلاش کول بس منی نه دي. نو دا ټول متحرک د څه دپاره دي؟ د دې دپاره چې ما سره مال راشي، زما به مسائل حل شي، زما به زړه مطمئن شي، زما به عزت وي، زه به غټ کور ځان له جوړ کړم، محلات به جوړ کړم، زما به نوکرانی ما ته به سلام کوي، غټ گاڑی کې به ناست یم، زما به یو عزت او روبي. دې دپاره حضرت علی رضی الله عنه وایي بغیر د ملک او د مال نه که ته عزت او سکون غواړې نو ګناهونه پرېږده، نیکه او د تقوا زندگی اختیار کړه. بغیر مال نه به الله عزت درکړي، بغیر ملک او فوج او لاو لشکر نه الله به ته روب و هیبت درکړي. هر که از حق ترسد و تقوا گزید، ترسد از وی جن و انس و هر که دید. څوک چې د الله نه یریږي او تقوا اختیار کړي هغه نه جنات، انسانان او هر مخلوق یریږي، هر څیز د هغه نه یریږي. د الله هیبت چې ستا زړه کې رالو او د الله نه تمه ستا زړه کې راله، د مخلوق هیبت او یره او تمه ووته، دا حقیقي او کامل توحید دی او ایمان دی. نو بیا الله جل شانه به ستا حفاظت کوي، ستا به مدد کوي، ستا به ضرورتونه پوره کوي. که نقشې درکې د دنیا هم او که نقشې نه وي هم ستا زړه به مطمئني، ستا زړه به غم پروف شي، هغې ته به دننه غم نه ځي، چاپېره به ترې نه تاویږي. بیماري راله، تکلیف رالو، غم رالو، کور کې مړی شو، بچی بیماران دي وغیره حالات راځي، خو د ده زړه به الله سره مطمئني، الله سره به تعلق کې انقطاع او هغې کې به گویا څه وقفه یا هغې کې به څه کمې نه راځي، کمزوري به نه راځي. او همدغه تعلق مع الله دی
چې انسان ته حقیقی اطمینان په نصیب کی. حدیث شریف کی راضی ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. دا زړونه زنګین شي په دې زنګ راځي څنګه چې اوس پنی ته زنګ لګي کله چې هغه ته اوبو لګي. سورة المطففین کې فرمای الله تعالی کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. د ګناهونو په وجه د دې په زړونو باندې زنګ دی او بیا زړونه تور شي بیا سخت شي بیا په مهر لګي. دا د زړه کیفیت دی چې انسان غافل شي نو بیا دا د زړه د تیری او د سختواله او د بیماری زیاتیږي. نبی علیہ السلام چې دا فرمایل صحابه ارزو کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما جلاؤها دا بسنګ صفا کیږي دا زنګ بسنګ لري کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن. مرګ به ډیر ډیر یادوي او د قرآن تلاوت وکوي. مرګ به ډیر ډیر یادوي. لګیونه ویلو یا مطلق یو نه ویلو چې ذکر الموت مرګ به یادوي. کثرت ټکی دی ډیر به یادې مونږه لګم نه یادو. الله به ډیر یادې مونږه لګي یادو. کله کله مجلس ذکری پکې اعلان وشي بھائی بیان کے بعد تھوڑا سا ذکر بھی ہوگا. بیان نه پس بل ذکر هم کیږي ملګری کی نه. په دې لفظ باندې داسې دې زړه کې یو ټک غوندې راشي چې الله خپنه شیرانه موږ د ذکر اعلان کې وایو لږ غوندې ذکر خیر. هر رنګ خلک ذل حاجه ضعیف څنګه چې د جمع منځ امام به د مقتدیانو خیال ساتي. حالانکه منځ خو اوږد پکار دی. د نبی علیہ السلام خپې مبارکي به وپړسي دي ټول شپه به ولاړو یبیتون لربهم سجدا وقیاما. خو دلته چونکې مجمع ډیره ده د هر چا خیال بساتي. شریعت کې سهولت او اسانی ده نو ځکه دا ترغیبی ذکری حقیقی ذکر په انفرادی دی چې ډیر ذکر وکړي. دا ترغیبی ذکر دی مختصر مجلس کې. نو یو د الله ذکر ډیر کول دی. اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بیا بیا او دویم حدیث کې فرمایي مرګ به ډیر ډیر یادوي. زمونږه مراقبه موت کې دا حدیث په لیکي کنه اکثرو من ذکر هازم اللذات الموت. د دنیا لذتونه چې مقدر کوي او ختمي دغه سي زیات یادوي. حضرت عائشہ رضی الله عنها عرض کو چې یا رسول الله میدان جهاد کې چې څوک شهید شي او خو غټ شهید دی او چته مرتبه ده دین علاوه چاته د شهید مرتبه ملاوي دی شي. د شهید اقسام حدیث کې نورم راغلي دي. مطعون مبتون حریق فی النار غریق فی الماء دا راغلي دي. د خېټې بیماری کې مړ شو زنانه ولادت کې وفات شو په اور کې وسوځیدو د طاعون مرض کې وفات شو وغیرہ شته دي نور. خو په دې موقع باندې نبی علیہ السلام یو خاص عمل ذکر فرمایلو چې دا انسان دا عمل کوي دته به د شهادت مرتبه وخته د مرګ په ورکی ورکی. 50 ځل چې څوک مرګ یادې د ورځې 50 ځل هغه ته به الله د شهادت مرتبه ورکی. سوره یاسین چې وای اغم کا ساری ویلو ماخام پوری ماخام ویلو سحر پوری دغه سي د سوره الحشر اخري آیتونه چې وای سحر ماخام هغه تم د شهادت مرتبه ملاويږي. اعمال نورم راغلي دي. خو د مرګ مناسبت سره دام یو عظیم عمل دی او دې د پاره یو حدیث کې الفاظ راغلي دي. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. یا الله ما ته په مرګ او د مرګ نه بعد ژوندۍ کې برکت را نصیب کړي. نو چې مرګ یادې نو د زړه زنګ بدل لري کیږي غفلت بل لري کیږي دنیا نه به ذکر کیږي آخرت ته به مخ کیږي. او چې مرګ دومره ډیر یاد کی چې داغي وحشت په انس سره بدل شي. لکه څنګه چې وایي کنه کونوا مع الصادقین اولیاء الله سره شي داغي صحبت اختیار کړي. نو دلته
تفسیر روح المعانی کې علامہ آلوسی رحمت الله علیه فرمایي چې کونوا معهم لتكونوا مثلهم، دومره زیات د اولیاء په صحبت کې وخت تیر کړئ چې تاسو د هغې په رنګ شئ، هغه رنګ در باندې وخیږي. مثال مشهور دی، خربوزہ خربوزی نه رنگ نیسی کا نا، خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتے ہیں، اردو کی مثال دی. نو آخر رنگ خو یو ورځ کې نه نیسی، آیو عشره کې یا هفته کې، اخو یو طویل میعاد د هغې تیریږي چې هغه بوټي یو ځای زرغونه شي، وټو کېږي، بیا خواره شي، بیا پکې بیل جوړ شي، ګلونه جوړ شي، بیا پکې میوه ولګي وړه وړه، بیا هغه ورو ورو غټېږي، جسامت یې پوره شي، نو بیا د یو بل اثر پې باندې غورځېږي په یو بل باندې او هغې کې هغه تاثیر راځي. د خاوره کې خوشبويي وه، شیخ سعدي رحمت الله علیه وی ما ورته ویل چې خاوره کې خو خوشبويي نه تا کې د کومه راغله؟ یا خاورې ما ته ویلې یو مثال دی، او الله پاک جماداتو تم ګویې ورکړي، الله قادر ذات دی چې ما ته خاورې ویلې چې زه د ګلونو په کیاره کې وم، د ګلونو پتې به پرېوتې، د هغې خوشبويي او عرق به ما کې جذب کېدو، نو د دې وجې زه خوشبوداره شم، ګنې زه خو عامه خاوره یم. کمال هم نشی در من اثر کرد وگرنه من هما خاکم کی هستم. نو دغسې مونږ هم عام خوره یو، د خورې نه پیدا یو. کلکم بنو آدم و آدم من تراب یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، سورة الحج کی فرمائی خورې نه پیدا یو، خورو ته بزو، منها خلقناکم وفیها نعیدکم. نو خوره کې څه دي؟ اخو خپو لاندې که دلته راشي نو مونږ یې سنډوسي، اخواشه ښکته ځه ته چېرته بره رالې، ستا دا مقام نه دی، تا کې به تواضع وي، په تا به مونږ پیزار او خپې ږدو، تواضع اختیار کړه، لاندې شو. مونږ د خاورې نه پیدا یو، مونږ سره تکبر نه تواضع ښایېږي. الله تکبر ځان له خوښ کړی دی، تواضع عاجزي بندیانو دپاره خوښ کړی دی. ځکه دا عبادات دي، د الله تعظیم دی بیانول، چې مونږ کې دغه کیفیات راشي. نو مونږ خاوره یو، ګټه او لوټه یو د صحرا، د الله والو په صحبت به هر څه جوړېږو. که ته ګټه او یا لوټه د صحرا یې، په صحبت د اولیاو به ګوهر شي. دلته مونږ ذکر راغلي زمونږ تربیت وشي او د الله نیک بندیانو صحبت ته راشو، دی مرکز ته. الحمدلله دلته انوار دي، برکات دي، کیفیات دي. مولانا بدر عالم میرٹی رحمت الله علیه ترجمان السنه کتاب لیکلی د حدیث د مونږه کابرینو کې جنت البقیع کې مدفون دي صحابه سره. فرمائی ایمان صرف عقائد اور عبادات کا نام نہیں بلکہ کیفیات کا بھی نام ہے. ایمان صرف عقائد و عبادات نه دي بلکې دې سره کیفیات هم دي. د حج یو کیفیت ته، د ذکر یو کیفیت ته، د منځ یو کیفیت ته، د تلاوت یو کیفیت ته. دا کیفیاتو ته رسیدل دي، صرف ظاهري پوستکې نه، مغز ته رسیدل دي. مغز او روح هغه چې تا ته حاصل شي. نو زړه مطمئن کیږي او صفا کیږي د الله په ذکر سره. جددوا ایمانکم بقول لا اله الا، ایمان تازه کیږي لا اله الا الله سره. ځکه دا ذکر مونږ ته ډیر ویل کیږي او ښودل کیږي او د دې را باندې مشق کیږي چې دا بنیاد دی. او مرګ دومره یاد کا چې ته ترې نه بیا یریږي نه، چې ډېرې یادې تیارې به هم ورته ډېر کړي، تیارې به هم کړي، ستا به بیا یقین پیدا شي چې زه به مرم. اوس خو زمونږ یقین نه، مونږ وایي دا چې مړ شو بس دا غریب مرګ له راغلی لاړو خخم کو، زه خو ژوند له راغلی، زه چېرته مرم. ځوانان هم مري، هر طبقې نه روان دي، بوډاګان هم مري، ماشومان هم مري. قبرستان کې هر قسمه څنګه چې موټر وی او جی ټی روډ او دی سړکونو باندې ګوري، های وی باندې هر قسمه مسافر په گاڑو کې روان دي، لوی واړه بوډاګان ځوانان، مریضان صحتمند.
دا یو سفر دی کنه او د آخرت سفر دغه لارم روان ده هغه کې هر طبقینا روان دي خپل وخت پوره کوي او زی او چې ته کله سفر کې پسورله سور شي نو هغه دعا ده د سورۃ الزخرف آیت 15 سفاره کې سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون پاک دی غزاد چې مونږ ته دا سورلی مسخره کتابه کا مونږ دا قابو کې نشو راوسته او مونږ بنزدي ان قریب خپل رب ته واپس کیو ولی دې کې عبرت او سبق ته چې نن ته په دې سورلې سور روانې کنا ان قریب یو بل سورلی به تا ته ملاويږي اوس انتظار کو هغه د انسانانو ولی دي ولی د انسانانو په ولو به زی هغه سورلی هیر نه کی په دې سورلو کې په نشه کې ګرځي هغه سورلی می یاد کا هغه سواری به تا ته درکړي کی جنازه به دی چتیږي یو شپه دی قبر کې را روانه ده که غواړي او که نه غواړي که تیاری کې او که نه کې نو چې مرګ ډیر یادې نو بیا به ستا یقین جوړ شي چې یقین دی جوړ شي هغه د لپاره به توخه اخلي عبادت به کې ګناهونه به پرېږدي او سورہ جمعہ کې الله فرمایي قل یا ایها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين تاسو وایئ چې موږ د الله اولیاء محبوب یو اے يهوديانو دروغجن یې که تاسو په دې دعوه کې رښتونی یې د ولایت نو فتمنوا الموت د مرګ تمنا وکړئ ځکه چې مرګ خو الله سره د ملاقات ذریعہ ده الموت جسر يوصل الحبيب الى الحبيب من احب لقاء الله يحب الله لقاءه دا یو پول دی چې محبوب سره دی ملاوي چې ته د الله محبت زړه کې لري الله سره ملاقات محبت او شوق لري الله هم تاسو سره د محبت شوق لري او کتیغ ناخوخه غني نو الله پاک غني ذات هم د تاسو سره ملاقات نه خوخي حضرت عائشہ رضی الله عنها عرض کو چې رسول الله مون خو مرګ نه خوخو یریګو طبعا انسان یریږي چې روح برانوزي سختی وي سوي نبی علیہ السلام فرمایي اے عائشہ خبره دادا چې کله د الله د یو نیک بنده مرګ راشي د مرګ وخت راشي نو هغه الله پاک د فرشتي رولېږي نوراني مخونه لکه د نور سپوږمۍ پرنګ پړق او رڼا کوي د جنت ګلدستي خوشبويان ورسره او د ته ترغیب ورکي تا حد نگاه چې تر کوم ځای نظر زی هغه کینی مخه کې او د ته ترغیب ورکي د جنت فضائل یا ایتها النفس المطمئنه چې زړه دې مطمئن او په ذکر الله سره او په دین سره ارجعي الى ربك پرېدا د دنیا ګنده دنیا دا جیل خانه دا قید خانه دا د مشقت نه ډکه ده بس ته ستړي شوي الله پاک ته خوخي الله شابسه درکې د دې مجاهدی انعام درکې چې دا تاوکا راځه بس دا بیا نه خزه خوخي نه بچي نه کور وی زر می بوزي چې زم یو بزرگ وفات وخت رالو اخر وخت ډیر ضعیف او بیا وفاتم شو نو مریدان او د عقیدت من ناستو حضرت الله دې تا مړ نکي خدای دې نورم ډیر ژوند دی وساتي هغه جوش کړهالو وی زه د څومره کلونو نه تقریبا 80 کاله نه زه د دې ورځې د پاره د دې وخت د پاره منتظر مو تیارې کوم او چې نن مقراله نو تاسو وایي چې نور دی دنیا کې پاتې شه ما مې پاتې کوي مال دا دوه کې چې الله می خاتمه په ایمان سره کې زه خپل رب ته تلل غواړم ابراهیم علی السلام لا تفسیر کبیر کې فخر الدین رازی رحم الله نقل کړی دي چې د مرګ فرشته رااله نو ابراهیم علی السلام ورته فرمایل چې خلیل خپل خلیل روحم قبض کړي زه د الله خلیل ما هغه زما خلیل دی گهرا او ډیر جوور او خوږ دوست مې دی محبوب مې دی نو هغه زما سا وباسي او روح وباسي فرشتہ خو اختیار ورکي تپوس کوي انبيونه نو هغه فرشتہ واپس لاړ ویل یا الله ستا خلیل خو مرګ نه غواړي تاسو ورولېږم هغه خو دوی الله پاک ورته فرمایي چې تاغه ته دوایا چې هل يكره الخليل لقاء الخليل
آیا یو محبوب او نږدې مرګري دوست هغه د دوست ملاقات به نه خوښي، هغې نه به کراهت او کرکه کوي؟ دا خو د ملاقات ذریعه ده او الله ته د ورتلو. ځکه دې زه راغواړم فرشته راله او دی ورته عرض وکړو چې الله دا وایي، ویل بس الان فقبض، وخت مه لګوه، زر رانه رو وباسه چې خپل رب ته ورسمه. نو زما محترمو، مونږ هم چې د مرګ د تیارې استعداد مونږ کې پیدا شي او مونږ کې دا صفات ایمانی پیدا شي، د الله حقیقي تعلق مونږ ته نصیب شي، دې دپاره مونږ خپل تربیت کو، دې دارالایمان ته او دې تربیتي مرکز ته، روحاني اسپتال ته مونږ راځو. او حقیقت دا دی چې مونږ ټول بیماران یو. خوش نصیب هغه دی چې چاته خپل بیماری احساس وشو او دلته چله لګي، یو ځوان ماته ملو شو ماشاءالله، نو زه خو ورته وپسخېدم، رشک رالو، وی زه شپږو میاشتو دپاره راغلی دلته، مخکې هم وخت لګولی. اللہ اکبر. 6 مہینے کے لیے ایک نوجوان آیا ہوا ہے، ہمارے لیے یہ مثال ہے اور نمونہ ہے. ماشاءاللہ جوانوں کی کتنی خواہشات ہوتی ہے، کتنا جنون ہوتا ہے، کتنا جوش ہوتا ہے، یہ کروں وہ کروں. آرزویں خاک ہوں یا حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. ہر څومره چې زما امیدونه او ارزوګانې هغه پاتې کېږي، پاتې دي شي. یا الله زه په تا باندې هر څه فنا کوم، هر څه فنا کوم، بس چې ته رانه راضي شي، دا زړه ستا قابل جوړ شي او ته دا قبول کې. میرے دل کو کسی قابل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے. مونږ اورو که نه نعت خوانانو؟ نو د دې زړه د جوړولو لپاره راغلي یو چې زړه جوړ شو، بدن جوړ شو، انسان جوړ شو. چې انسان صحیح شي ټول د کائنات نظام صحیح شي. دا محور دی. زړه متحرک دی، زمونږ تحریک ایمان او تقوا دی، تحریک دی. د زړه په رنګ به متحرکی، ته د انسانیت زړه یې مسلمانه، که ته اوده شوې انسانیت کې به فساد راشي. که زړه یو منټ له ودرېدو چې مالم چھوټي راکړه، سترګې هم پټې شوې، غوږونه هم بند شو، ژبه هم بند شوه، اوده شو انسان، حرکات ختم، سکون دی. او زړه غریب لګیا دی، ټک 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 ټک، بدن ته قوت غریزیه، حیات حیوانیه او وینه هغه سپلای کوي، لګیا دی په وینه محنت کوي او طاقت پیدا کوي او بدن ته ورکوي رګونو ته. د ده چوټي نشته. دا د ټولو نه اهم دی، د بدن زړه دی. مسلمان د انسانیت زړه دی، د دپاره چوټي نشته. حضرت مفتی صاحب زید مجدهم هغې چوټي کوي، متحرک دی، که په کور کې دی که په سفر کې دی. مونږه حضرت ولیدو، متحرک دی، هغه ته احساس دی، د انسانیت غم هم دی او خپل غم هم دی چې الله مانه څنګه راضي شي او انسانیت اصلاح څنګه وشي. په زړه کې یو چنګاري ده، ولکنه شیء وقر فی القلب، یو درد د صحابو په زړه کې چې الله رسول څنګه راضي کو، کم عمل کو، متلاشی به د دې تلاش وکړو او مونږ په ډډه کې سنت دی، زه خیر دی که پاتې شو. حضرت مفتی سے په سفر کې سنت نه پریږدي، پوره کوي، نوافل، تهجد چې څنګه نظام دی د قیام. وګورئ موږ الله جل شانو یو بهترین هیره راکړې ده، د دې مونږ قدر وکړو. د دې قدردانی دا ده چې د دې فکر او درد مونږ واخلو، دا مرکز مونږ آباد کو، دا زمونږ د ټولو د دارالایمان د هر مؤمن دی. زه ځان ته اول ویم، زه تاسو نه زیات کمزور یم، په منبر او په بیان کې کمزوري خپله مناسب نه، بزرګان منې کوي. دا خو چې تنهایی کې الله ته وجاړي چې الله زه اسم نه یم، اصل هغه خو یو خبره رااله چې زه بلا تصنع حقیقت عرض کوم چې زه ټولو نه زیات کمزور یم. مونږ مولیانو سره هیلي وي، مدرسه ده، درس دی، جمعات دی، بیان دی، فلان دی، او خپل تربیت دپاره حضرت بیانو فرمایلو. ماشاءالله الحمدلله. خدای
الحمد لله على الإسلام، على القرآن، على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى الشيخ المكرم. زغور سردام بي علماء دا پاره خبري وفرمایلی کنه څنګه مسبخین مجلس کې دا خبري چرته ملاوي. نو وخت مو شو، عرض می دا کولو چې زما محترمو وخت ته ترجیح ورکړي چې څنګه مجمنن ماشاءالله راغلی دا دام ډیره مبارکه ده، ډیر الحمدلله که کال کې مې وزل رالو مبارک ته خیر دی، خو چې څومره زیات شي دا وخت زیات کړي، دا مجمع زیاته کړي. ان شاء الله زم اراده کوم، کوشش وکوم، ځان بم تیارو مراتلو د پاره، نور بم تیارو مراتلو د پاره. ان شاء الله تاسو مې اراده کوي کنه. جزاکم الله. زیات نه زیات وخت لګوي. دا زموږ د زندګۍ هغه مکن او کریم او خلاصه ده، دا لمحات او دا یو سحر یا ماخام چې ته دلته تیر کی، دنیا و ما فيها نه افضل دی. د بخاری شریف روایت دی، دنیا و ما فيها نه، دا لمحات ډیر قیمتي دي. الله تعالی دې زموږ راتګ دا ویل او ریدل خپل دربار کې قبول کړي. آمین. واخر دعوانا.